بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. نه په دمانه ما تمانچا راړولې ده، نه دته ما دمکی ورکړې ده. اول خو زه پښتون بیا کاکا خیل میم، بیا د کاکا صاحب خادم علم بس با اثر خو زنیما یو عجز ملنګ ټیپ خوې مې ده، عجزۍ مې ده، خو لکه خاندان مې داسې دی چې نون خاندان مې ده، ټول پولیس والا ما پیژني. نو اولنې بیان چې د کوم ورکو چې دی راغو او د ایډوکیټ جنرال ځان ظاهر کو میا صاحب او رادن نشو، نو زه به ځان ایډوکیټ جنرال ولی شو کوم او زما ډرایور ته ایډوکیټ جنرال لیکلی دی چې هغه خو پته لګي هغه سره خو پوره پروتوکول وي، ګاډی ورسره مخکې وروستو پولیس یې ورسره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم میاں همایون شاه کاکا خیل دی. زه کاکا صاحب نه تعلق لرم، د کاکا صاحب رحمت علیه زه خادم اعلی یم. ما پسې اوس یو پرنس کانفرنس وکړو نعیم جان ول نصر الله جان، ما اوس وکتو نو په دې باندې خو ماته لکه خندام راغه، لکه زه دا خبره تاسو ته کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. زه به د الله په امت کې نیم، نه په ده باندې ما تمانچا راړولې ده، نه تمانچې ته ما نه لاس وړلی، نه دته ما دمکی ورکړې ده. دا زه لکه یو اول خو زه پښتون یم، بیا کاکا خیل میم، بیا د کاکا صاحب خادم علم او زه لکه ده چې ویلي چې با اثره دی، بس با اثره خو زه نه یم، یو عجز ملنګ ټیپ خوې مې دی، عجزۍ خوې مې دی، خو لکه خاندان مې داسې دی چې نون خاندان مې دی، ټول پولیس والا ما پیژني. نو اولنې بیان چې د کوم ورکو چې دی راغو او د ایډوکیټ جنرال ځان ظاهر کو میا صاحب او رادن نشو، نو زه به ځان ایډوکیټ جنرال ولی شو کوم او زما ډرایور ته ایډوکیټ جنرال لیکلی دی چې هغه خو پته لګي هغه سره خو پوره پروتوکول وي، ګاډی ورسره مخکې وروستو پولیس یې ورسره انتظام یې ورسره دی. دومره اوس نه پوهېږي په ځان بالکل دی اوس خواص باخته شوی دی. خو تاسو ته حقیقت بیان کوم چې حقیقت کیسه څه ده. کیسه دا ده چې په چارسده کې زما 135 جریب ځمکه وه، دی ما پس راغو دا ځمکه د باندې ما 135 جریب خرڅه کا، د باندې 135 جریب ځمکه واغسته. په 135 جریب کې د ماته یو مارکیټ دی چې دا 4 کروڑ 5 کروڑ نه دی، د ماته په 11 کروڑ هغه حساب کو، په جرګو په مرکو په مینتونو په زارو او خپل ځامن به راوستل او ماته دا ستا ویرونه دي او داسې دي لکه ته د څنګه چې دغه یتیمانان دي او بس میا صاحب مونږ ته لږ وده راکه، ټول عمر مو په جمرود کې تیر کړی دی. په نور هغه ورډ زه نه استعمالوم ځکه چې دا پرنس کانفرنس دی چې ده به کم کار هلته کولو او هغه ځینې چې بیا پیسې د په کم طریقه راوړي پراپرټۍ کار یې شروع کړو. نو ما ته دا پته نه وه چې دی به داسې سړی که نه، خو چونکې د یو پټواري و هغه ورسره راغو، د علاقې پټواري و، ما د پټواري خو پوه خلک دي. نو هغه وایي میا صاحب دا ځمکه تاسو دلته کې مشکلات د جوړ کړي دي، تا باندې دعوې هم چې دوه شوي دي، د دوی د لاسه شوي دي. نو ما د خپل عزت او د خپل خاندان د وقار دپاره ما هغه ځمکه د عربونو روپو ځمکه وه او ما دله په 42 کروڑ روپۍ باندې ورکه. اوس 42 کروڑ یو ټایم فریم یو ټایم ټیبل چې تا له میا صاحب به زه 6 کروڑ روپۍ در کوم، نه ما له هغه 6 کروڑ روپۍ راکړي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه تاسو دا حقیقت ویم، کلمه مې درسته کړه د مسلمانۍ د الله په دغه کې چې ده ما ته هغه 6 کروڑ هم رانه کړي، بیا به زه 3 کروڑ بیا در کوم هم رانه کړي، بیا به 10 کروڑ به در کوم هم رانه کړي، 8 کروڑ در کوم هم رانه کړي. نو هغې کې چیکونه ما بیا چیکونه راکړه. نو چیکونه چې راکړل نو په دې ټایمه ته دا پیسې میلو شي، په دې ټایمه دا میلو شي. هغه پیسې هغه چیکونه ډیساونر سوجي په یو 7 کروڑ والا چیک دی، یو د 8 کروڑ په چیک دی، هغه دواړه چیکونه ډیساونر شو. نو مجبورن چې د ماله پیسې نه راکولې، په کاکا صاحب روډ کې د تلمه غالبا ورسو د غرس مونږ خپل د کاکا صاحب مشر یم د خادم علم. نو په لاره کې د ماته 2 جلتیان د 4 دینه لیږلي وو چې خدای پاک دې بال بچ کړم او څه په مشکلاتو کې زه خدای پاک زما بچتو کو زه خلاص شوم. په بل ځای کې را باندې دعوا وکړله چې خدای پاک دغه کې بچ کړم، هغه دغه بېګناه را دغه کړی وم. نو دی اوس هغه پیسې زما د سره 25 کروڑ روپۍ هغه مارکیټ ما په 3 قیمت ډبل ګران واغستو د ده دپاره چې بچي را پسې روستي. او دویم یو دوکان یې په 400 کې راکړی دی چې هغه مې واغستو. بل هوټل یې راکړی دی، قبضه یې راکړې ده او سټام یې راسره کړی دی او هغه پیسې رانه کټ کړي دي 9.5 کروڑ روپۍ، هغې انتقال هم دی ماته نه کوي، پای کې مې بلیک میل کوي. نو زه خو زما پلار نیکه اونګه خو داسې د قاضي اعظم د وخت روان یم چې نه
د ټوپک کلچر والا یو نه دغه کو بس قانون کار کو میاګان خلک دا ټول کاکا خیل پولیس هم پیژني او انتظامیه هم پیژني چې دا کم ټایپ خلک دي چې کاکا خیل او بیا بعد سر خلک چې دوی یادای ټیک د زایمه د ما پلار نیکه خو تکړه تیر شوي دي خو وزیران تیر شوي دي خو غټ غټ خلک تیر شوي دي خان بادران تیر شوي دي اونګه لیونی خو نه چې د خپل یو جیداد دپاره اونګه جنګ کوله جګړه ګودان ته مشکلات جوړو د په دې د مقصد دا چې دا 25 کروڑ زه نه ورکوم اوس مال د 50 جریبه ځمکه پریدي وي دا غزن عالم نو هغه ټوله فرنټ رانه قرض کو او بیک سایډ چې کوم دی هغه دا غزن عالم نو ما ته خو مانه ټوله اغستی وه اوس په ته مانه ټوله علي نو غزن عالم بس ما زه ټیک ته به نور 50 په بل چا خرڅه کومه اوس د نمبر 1 دا بلیم لګی چې د ایډوکیټ جنرال یاد کړی دی نیور دویم دی وایي چې تمانچه توبه وباسي توبه په کچرو کې کیمرې دي د ما سیکیورټي کیمرې دي زه به حیثیت کاکا خیل میا د نوخار باشنده نون سړی زه به تمانچه به دراوم دله به د دمکي ورکوم په کچرو کې دا به زما کاري لا اله الا الله محمد رسول الله دیر سپاره قرآن می دوی دا ټول بیان د غلط کړی دی دا ټول دروغ ویلي صرف په 7 کروڑ په 8 کروڑ کې دی په عدالت کې کال د 2020 نه دی را شروع دی او هغه کې چې دی کله د بیلونه کینسل شو نو دی وتښتېدو چې وتښتېدو نو لاړو های کورټ ته نو هلته ځان ته بیل بیفور وکړو بی بي اے وکړه اوس پای کې یو تاریخ شوی یو تاریخ اوس را روان دی نو په دې کې دی اوس ما پسې خلک را پسې را لیږلي دي دغه را لیږلي دي پریشرایز کوي میا ورځې په ټلیفون په دغه ته کنځلې کړي دي په بل چا په خوله وینا کنځلې را لیږلي چې پرېږدم دی نه درې دا ټریپل لا اله الا الله د بار دا پریس والے هم وایي چې دا دې کلمه ولې تیری خو دا صرف د کلمه خو دغه یو دونګه مسلمانۍ دغه دی چې دا ټریپل مرډر کړی دی او په څه شی ویری هغه نه ته خبر خو هغه زه ویلی نشم نو دا ټریپل مرډر دی دا د پیشه ده دا شنغر دا کم خلک اوس د ما واسطه پیدا شوی چارته دي سم خلک دي پښتانه خلک دي او دا پکې یو ناصر دي او د سره یو شاکر دی 2 نمبر یو سره یو وکیل دی پلان ډیر عزتمن سړی دی ډیر عزتمن سړی دی خو زوی 2 نمبر دی د سره پراپرټي کې وکیل امین نوم دی یو دی دغه نوم عالم جان یو ډیر 2 نمبر سړی دی رورې په ساډیرو تاڼه کې په قبضه مافیا کې اف آی آر شوي دي دا ټول دی اف آی آر شته ټریپل مرډر دي بدی دا عادت دی چې پیسې د 500 کروڑ شی والی کروڑ پکې ورګي نور بس بیا خلک کړي او پیسې په خپل پیسې به تاسو منغه لګي نو دغه کې ځان بچکی په زړو پیسو کې 25 کروڑ دی خو هغه اته میاشتې ټایم اوس پای کې د 2 کاله تیر کړل نو پکای دی ماته اوس هغه زیاتې راکړي خو خیر دی هغه 25 کروڑ ټیک ته دوتم چې مال خپل پیسې راکا او تعالی ما انتقال د مارکیټ او دکان راغی انتقال د ما شپږه جریبه 15 جریبه د ما فرنٹ ور کړی دی پولیس لاین سره ادا کورونو په جریب زمکه ده د راغله ماته جرګاو کا چې خې د مارکیټ بتاله پکې د مارکیټ او د دکان او دغه ما پیسې په شپږه جریبو کې ور کړی دي نورې پیسې اوس ما کیسونه کړي دي زه هغه اګریمنټ چې دلته ما کم کړی دی په هغې دې پوره نه شو هغه شی اوس ما کینسلیشن دپاره کړی دی او زه به بس پیسې ماله رانه کړي چیکونه ډسکاونټ شو د عدالت نه وتښتېدو اوس به د خپله زما ځمکه ده به اوس ما ته عدالت زه قانون باندې ځم ما ته 300 کسانو ته خرڅه کوم نه چې قانون ما ته وایي چې او میا صاحب دا تاله پیسې درنه کړي او ته دا خرڅولی شي زه بیا خپله ځمکه به بل چا خرڅه کوم دی وایي به بل دی اوس پوه دی چې دا هر شی زما ګډوډ دی نو دی اوس خپې وباسي چې دا ځمکه خرڅه نشي بل څه نشي نو اوس نه خرڅوم زه د لوږې نه مرم د ما څه ګزاره کېږي خو چې د ما ته پیسې رانه کړي دا زما قانوني رایټ دی زه به دا خپله ځمکه خرڅوم او بالکل